زما عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو نن ډېر لوی د فتنو دور دی او د اسلام او د مسلمانانو د زوال دور دی هر طرف ته د دین اسلام او د مسلمانانو پورې استهزاء او خنداګانې شروع دي کافر او غیر مسلمه سکه چې امت مسلمه او دین اسلام ته د سپک نظر باندې ګوري بلکې پخپلا کلمی ویون کی د اسلام دعوه کون کی اسلام تا او د اسلام طریقو ته ډېر پسپک او دارنګي د حقارت په نظر باندې ګوري دیر فتنو دور کې ک الله رب العزت یو مسلمان ته د سنې کو اعمال او سنا س توفیق ورکی نو پدی باندې غتا د الله د دې لوی نعمت ډېر ډېر شکر ادا کول پکاره دي بالکل خبر سر تراغلی دې فتنو دور کې کہ یو بنده باندې الله رب العزت ورحمېږي او د خپل دین او د خپل نبی د ست طریقو د ژوند کولو او پاغه د عمل کول الله توفیق ورکي نو هغه ډېر ډېر د الله شکر ادا کول پکاره د الله بندگانو په موږ او تاسو باندې د الله د طرف نس حقونه مقرر دي چاغی توئی حقوق الله نو صد الله د بندگانو په موږ او تاسو حقونه دي اگر کدا بندگانو کی کافر دي اگر کدا بندگانو کی یہود او نصارا دي کدا مخلوقات کے حیوانات دي د دې ټول الله په موږ او تاسو باندې حقونه مقرر کړی هر یو صاحب حق تداغه پورا حق ورکول دی توئی پورا د اسلام زندگی ما چکم آیات کریمه لست الله وی د یو الله عبادت او بندگی وکي او مشرک وی د دی الله سره هیڅ شی ونوی غټوی ولی وی شهید وی مړی وی ژوندې وی بادشاہ دے لیڈر دے پیر دے فقیر دے اس یو شے د الله سره شریک او صدار م جوړوا زم نمبر کې الله وای د مور او پلار سره خو سلوک کوي د مور او پلار سره خو سلوک کوي خو احسان کوي د والدین ډېر لوی حق دی اگر کدا والدین العیاذ بالله کافرانو للی زم الله وای د خپل خپلوانو سره خو سلوک کوي د یتیمانانو سره د مسکینانو سره دارنګ د گاونډي سره چې گاونډي خاوند خپل ولای دی دارنګ گاونډي د اړه دی دارنګ غمرګره د اړه وابن السبيل او د مسافر سره خو سلوک کوي وما ملکت ايمانکم او د هغه وینځو غلامان سره خو سلوک کوي چې تاسو داخل اسونه دا غي مالکان دي تاسو په ملکیت کې بیشک الله رب العزت لا يحب من محبت نساتی من دا چا سره کان مختالن چې د اغا تکبر کوونکې فخور او په غریبانو باندې فخر کوي دا الله رب العزت حقونه دې کې ذکر کړل چې دې حقونه موږ او تاسو خیال او لحاظ ساتو دې معاشره کې ګور موږ او تاسو سره گاونډیان دې رہی یتیمانان دې رہی پکار دا چې موږ د گاونډیانو د یتیمانانو د مسکینانو د غریبانانو د خپل شان مناسب تپوسو چون کی زندگی زمون او تاسو ټول د آزمائش او د امتحان ده تر مرګ پوری امتحان او آزمائش ختمي کینا ندا آزمائش کله الله په دې شکل کې امتحان اخلي
تا غریب کی تا مالدار کی در سرخوا کی او کن لئی داغی سا اثر ظاہری نی پلار تنوالی وارو والی یتیمانان بچی در لخوا کی پاتی کی اللہ گوری چی زمادہ بند سکئی تالے ہر سے ڈیر درکڑی مال ډیر دے جیداد ډیر دے نو در سرخوا کی یو دا سیدے چاشپا اور ازنارتی رہی رب العالمین لکتال چی در کولے شوا نو اغلب ور کولے شی خو اللہ رب العزت گوری چی زمانا مالدارا او دا مال ورکول والا بندہ دا دی غریب بارک سر نظریہ ساتی نو زندگی زمائی عزتمند طول دا امتحان دا کلے تو روح صحت والا جوڑ کڑے نو در سرخوا کی بلی بیمار کڑے کل دا یہ انسان مالدار کئی غریبی صحت مند کئی دارنگی بیمار کئی اولاد ور کئی اولاد تے اخلی اللہ رب العزت گوری چی زمادہ بند سکئی نو زندگی طول دا آزمائش او دا امتحان دا زمائی عزت مندو دی بارکی چمونگ او تاسو سوچ او فکر رکو او خاص کر یاد ساتئی د گاونډي بارک خډیر ظالمانه سلوک مونږ کو او دا تاسو الحمدلله مخکې بار بار اوریدلی الله دې موږ تاسو لا د صحیح عمل کولو توفیق راکړي دنیا کې د خلکو مختلفې جګړې دي د پلار د زوی جنگ دی د ښځې خاوند جنگ وي خړمبه جګړمار په ورځ د قیامت چې پیسلی ته بروزي نه بدو گاونډیانه رمبه چې فیصله ته روزي نه وستا گاونډي کور کی گاونډي دې زمکه سرخوا کی گاونډي دې اب باقاعده د خپل حقونو مطالبه کوي د الله رب العزت په حضور کې ما چې کوم حدیث ولستو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه بارک کی فرمایلی مو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت ہے دا فرمائی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی کہ ما زال جبریل علیہ السلام یوسینی بالجار جبریل امین علیہ السلام راتلو بار باری دا گاونڈی بارا کہ مات دا اللہ دا طرف نہ پیغام راڑو حتی ظننتو تردیج زما پا خیال کی دا خبر رالا چه انہو سیورسہو او بعض روایاتو کی لسین پزے لام راغلے حتی ظننتو انہو لیورسہو ما دا خیال راغے چه دا گاونڈی پا میراث کے چتا اللہ نوئی چی شرک دے پیگئی پا ہم روانے دا میں خیال راغے چی چتا جبریل دی بارک رانشی چی وئی سے چھے دا گاونڈی پا میراث کی شریک دے وی صدار دے دیو جن زوائی عزت مندو دمر پیری جبریل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام تراغلے دمر پیری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا جبریل امین راغلے دا گاونڈی بارکی دا اللہ رسول دور پیری را تراغے چی ما سردا خیال پیدا شو چې گاونډي چې د په میراث کې سو نکی شریک وی صداري نکی دارنګ حدیث پاک کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی سوک چې الله منی او ورځ د قیامت منی نو دې د خپل گاونډي سره خو سلوک کوي فل یحسن الی جاره دے دے احسانو کی خود سلوک دیو کی دخل گاوندی سرا اور غصوب چی ایمان رالی پا اللہ او پورز دا خیرت نو دے دخل ملم عزت و احترام دیو کی دخل شان مناسب ذکا ملمستیا ورکول ملمتا دا زمونگ استاسو دا دین یو مستقل حصہ آواز اہل علم وی ملمستیا ورکول واجب دی نو سنت موقت خدار چا پنیز بانیو چی ملمستیا ورکل سنت موقت دی دارنگ نبی علیہ السلام فرمائی سوک چی ایمان ساتی پا اللہ ایمان ساتی پا ورز دا اخیرت
دیوی اللہ منم رزد قیامت منم نفل یقل خیرا دی خلیل دا خیر خبری دی رو باسی ذکر پختو کی موید اخبر خلوم قلال ام بلال او ہمیشہ دا پارا جہنم تک سو غرزی گی دا جبی دا وجنب غرزی گی دارنگی جنت تک سوگزی نو دا جبی دا وجنب وزی دا دی جبی دا وجنب یو سڑے جہنم تزی نو دا دی جبی دا وجنب زما عزت مندو یو سڑے بسکی یو سڑے جنت تزی نو ایسوک چا اللہ منی رد قیامت منی نو دے دی یاد خیر خبروں کی او یاد چپ کی نہیں کہ خیر خبر نشکول نسو کا چپ کے نا دیو جن زما عزت مندو چمنگ اوتاو سو کو داد گاوندی دیر لوی خیال ساتو یو خبر د شریعت ګره الله د بخنی د مغفرت او د خپل عفو د پاره سبب بجوړي د گاوندی سره خیر او سلوک داغه سره اخلاق ساتل دا به الله د یو انسان او د مسلمان د بخنی او د جنت د دنه کېدو سبب جوړي او د گاوندی سره ضرر نقصان باندې او سړی به تباہی او بربادي کی دیو جن ګورنه نه همیشه د پاره زمون غلا زمون نقصان خیانت دا گاونډي پکور کې ځکه هر چا نه سره ګور ځان ساتلې شي خود گاونډي نه نشي ساتلې مال ته نشي ساتلې داغه نستا عزت نشي ساتلې دیو جن حدیث پاک کې راغلی مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ وی چې سال رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو نه عن الزنا د زنا بارک رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه زنا بارک تپوس کو قالوا حرام حرمه الله ورسوله صحابه کرام زنا حرام ده الله حرام کړی ده الله رسول حرام کړی رسول الله ورتوي لأن يزني الرجل بعشر نسوة ايسر عليه من ان يزني بامرأة جاره وی یو سړی چې بل زینو کې لس پیرې زناو کې او بدکاریو کې نو دا په ګناه کې آسان او معمولی ده د دین چې د گاونډي په کور کې زنا کوي دغه خبره وایي بل زینو کې لس پیرې بدکاریو کا نو دا لس پیرې ګناه چې را جمع کې نو دا گاونډي په کور کې د یو ځل نقصان سره سره هغه برابر نه دارنګ وسالهم عن السرقه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو د غلا بارکه تپوسو کو ای حرام حرمه الله عز وجل ورسوله غلا حرام د الله او د الله رسول حرام کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم لئن يسرق من 10 اهل بيت ايسر عليه من ان يسرق من بيت جاره یو سړی کده لسو کورن نغلاو کی د لسو کورن نو دا په ګناه کې معمولی او آسان د دې چې د گاونډي د کور نغلاو کی او نن تاسو ورې کړي او کور نغلا کیږي نو گاونډي و پکې صلاحکار وي دارنګ کې او کور کې نقصان کیږي نو د بل ځای نه وسوک نه راغله او دغه د گاوند سړی وي دې و نقصان کوي نو د گاونډي زما عزت مندو ډېر لوی حق دی ډېر اگر ګورا گاونډي دانه گاونډي اگر قصور کافر دی خو بیان د گاوند د وجنا الله او رسول دا حق پتا باندې مقرر کړي گاوندی کو ډیر لوی ناکار دی ډیر لوی بدکار دی تر دې چې د کفر او د شرک نه لوی شي کې دی نشي د کفر او د شرک نه زما عزت مند لوی کې شي کې دی نشي که کافر هم دی او گاوندی نو داغه پتا حق دی حدیث کراوی امام بخاری رحمت الله علیه اعلی ادب المفرد کی ذکر کړو امام مجاہد رحم اللہ وی عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه
اهدیت لجارنا الیہودی اهدیت لجارنا الیہودی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوی جلیل القدر صحابی ہے. آغا صحابیو چې ټول شپه بویخو او دارنګ روزانه به روزه روزانه به یو ختم کولو. بای صحابه باندې داسې د عبادت نشخت لیو پلار ورته نه وعده کړو حدیث پاک کې راغلی. یوزل عبداللہ ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس کئی او انګور ورته او باچي کور کې چې تپوسو کو نو سورې د وعده شوی وی او دلا د بیبی نه داسې لپټاو په لو چت کړي نو پلار راغ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې دمر رضی شوی دله می وعده کړي هغه له څنګه خاوند دې بس راشي او په عبادت دې تر دې چې اعظم مؤذن اذانو کی بار روزي درځي روزي ټول شپه عبادت ته نو دا صحابي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوخته او الله نبی ورته وی ان لجسدك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا ورستار دې بدن پتا حق دے استاد بیبی پتا حق دے ہر حقدار تخپل حق ورکا نو دا غي باوجود زما عزت مندو دری ورځ کې ختم کولو. نبی علیہ السلام ورته ګور میاش کی دری روجینی سویدین زما سیوا طاقت ته به ولدین کل تردی چې اورز به روجا او بل ورځ به کوجا یا به دورځ روجنی او نه اورز به کوجا او اخر کی بوډا شوه نو بوډا سړي دی आवाज ہوتا خو صحابه ساجيب شانو وعده یوزل الله د رسول سره نو بوډا والی کی بیا خپاو وکاش چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غسانتیا می قبول کړي او یوزل می وعده کړو څنګه شی پرې خې نشم تر مرګ پر خپل عمل باندې ثابت قدم روان. نو دمر الشان والا صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نو د پکور کې ګډ ذبح شوی نو غلام ته وی زما يهودي گاونډي کرم ولېګلی کنه مو دې لېګلی پټول کافرو کې د اسلام لوی خطرناک دشمن څوک دي هغه يهوديان دي. د اسلام د پاره لوی دشمنان څوک دي هغه زما عزت مند پټول دنیا کې دی يهود غونته زیات دشمنان د اسلام نشته. دا يهودو سازش او شرارت ته چې کوشش کوي ګورا پټول دنیا کې غي اسلامی حکومت پرې نه کو دا اخرنه اسلامی حکومت او خلافت عثمانیہ دی بارکه محنت کولو ایم تسنس اوس حرمین شریفینو کې قابض دی او زې په زې پراته دي زې په زې باندې پراته دي نو غسوق دي زما عزت مند يهود دي دا غي خلق غریبانان پوښتي او مرګري خبره کوله یو عالم راغی د اختر پر یو عالم لال ته مبارکۍ لاله نو امام مبارکی ور کړه اغستر کو کیوخ کی ګرځي سم مبارکی راکې حرمین شریفین نگیر چاپیرا یهود پراتدی نمون له سم مبارکی راکې او کوم علما چې د خلیل اوف قدر لروباسي ناغی په جیلونو کې او د 500 په کوټو کې پراته دي ای د 500 په کوټو کې پراته دي. نن امت مسلمه داسې غفلت کې پروت ده نن امت مسلمه زما عزت مندو داسې په غفلت کې پروت ده. دې د پار هر امتی ته زما عزت مندو فکر من کې دل فکار دي مونږ او تاسو اوس کم طرف ته مسکو سنت کو نفل کو د شپې مسکو دا خانه کعبه د پار د يهودو د کافرو سازش شروع ده پیږي خبر وای بیت المقدس واغسو د دغه حکمرانانو د دای په لالچ باندې بعض خلکو دا دنیوي سیاست د دین لری کړي نو اقتدار یو له پلاس کې ور کوي څوک دهریوي څوک د روس او د برتانی په نظریوي په دې طریقې بیت المقدس ورته حواله کو اوس دغه ظالمانو حکمرانانو د لاسا صرف حرمین شریفین حدودو کی دیو جنن ګرځي چې د نور امتون ناس شرمی کې غونته ورنړای دام خو خله چې په حرمین شریفینو کې سو کی آی کوم در انګريز او يهود کلاو ګرځي
دی وخت کې مونږ او تاسو له حیا ناراضي چې مونږ د خپل نبی مخالفت پریزو، خپل منس کې اختلاف پریزو او یو موټی شو او دا محکم اراده کو زما عزت مندو چیرې که ضرورت راغی امت مسلمه دی بارک په فکر کړي نو څومره چې ان شاء الله د مجاهدی او د جهاد ضرورت وی د خپل حرمین شریفینو د آزادولو لپاره چې موږ او تاسو د هیڅ قسمه قربانۍ نه مخوانو، هیڅ قسمه قربانۍ نه موږ او تاسو مخوانو. نو دا صحابي ورته وی تاسو زماغه يهودي گاونډي له ورکړي وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. نبی علیہ السلام نے اوریدی دا اللہ رسول بار بار ما ته جبريل امین راتلو علیہ الصلوۃ والسلام د گاونډي بارکه مال بار بار حکم کولو. ما سره دا فکر او ير پیدا شوا چې گاونډي چې ته په میراث کی صدار او برخیدار او شریک نکي. دیو جنا چې د گاونډي مونږه زما عزت مند ډېر خیال وساتو، ډېر دا غدر رضاوندګي کوشش وکړو. چانه زما عزت مند کو گاونډي ناراض وي، گاونډي ناراض وي نو الله او رسول داغه ناراض وي. او دیو سړي د مغفرت او د بخنی د پاره گواهان دا گاونډیان دي غیر چا پیرا لکه رسول ان شاء الله حدیثو کې وایو. او بیا ګورا رسول حسن بصری رحمت الله علیه قول ذکر کو. حسن بصری رحمت الله علیه ډېر لوی شان وال زما عزت مندو تابعی دي. حسن بصری رحمت الله علیه ډېر لوی شان وال تابعی دي. سوره پسونو صحابه کرام هغه سره دی ملاقات شوه. دیو جن دے دوبارہ کے علماء لیکلی دے اکثر مرسل احادیث ذکر کئی. مرسل حدیث دی لوئی چې تابعی صحابی کټ کی وای رسول الله دا سی دی دی وای چې کله صحابی ذکر کم نو دا مې یو تن اوریدلې او کله چې صحابی ذکر نکم نو ما دا د سونو صحابه کرامو نه یو حدیث اوریدلې ځکه د صحابی ذکر نکو نو د سونو صحابه کرامو زما عزت مندو حضرت حسن بصری رحمت الله علیه سره دا شاگرد او لوی شان دی او ورد اهل علم او د نیکانو خدمت کول زما عزت مندو پکار د نیکانو په صحبت د نیکانو په خدمت زما عزت مند ورسره ملاوي. حسن بصری رحمت الله علیه مور علماء لیکلی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پکور کی سو خادم جارو به کول او خاص کر زمونږ استاد او د ټول امت مور د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها داغي پکور کې به مور خدمت کولو. دا معشوم چې د بکله جړل نو مور خو په خدمت وا نو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها براواغ سن خواله به واچولو. هغه د شودو سراب داسیو چې حسن بصری ته الله دور لوی مقام ورکو. لوی شانو د حضرت حسن بصری رحمت الله علیه دنه چاته پوس کړو انه سئلان الجار گاونډي وای سوک دے نو فقال 40 دارا امامه و40 خلفا و40 عن يمينه و40 عن يساره. وی سلویخ کورونا مخ طرف لدا گاونډه، سلویخ کورونا شا طرف تا، سلویخ دیخی طرف تا او سلویخ دی گس طرف تا. دا تشلی کورونا سری دا ستا په دی گاوند کې راځي. بلکې د قران حکیم اطلاقات لکو ګوري نو روح شهر لے گاون ویلی اللہ رب العزت یا خبر خراب خلق منشی دی مدینہ منورہ کی او کچر من نشول نو اللہ ویل نغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا. یا خبر خراب خلق دی مدینہ کی منشی یا بزما رسول تاپ مسلط کم نو بیا و مدینہ کی در سر سور گاونډي ګریون کی مگر لوګون ته کسان نور ظالمان بټول تختی. نو دا آتش لیکور زما عزت مندو گاوند دے د دې تپوس بتانه کی او بیا پدې کی ګورا گاونډیان خدا ټول لی خود دې درجاتو کې فرق دی. حدیث کې راغلی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نه چا تپوس کړو
قالت داوی قلت یا رسول الله ان لی جارین فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا. اے دا اللہ رسول زما دو گاونډیان دي کله زما وسو طاقت شي وام شي ولا مسئولي غلې نو د کم یو حق روم به ټول له خطو شل کورون له خصوص نشي رسېدل کنه دا الله رسول زما دو گاونډیان دي سو کوئی زموږ استاد مور وای ام المؤمنین عائشہ صدیقہ حبیبۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم وای کم یو گاونډي لړم بیا ولګم نو د الله رسول ورته وای الا اقربهما منک بابا د کم گاونډي دروازه چې نږدې ده نو داغه حق ټولو نه مخکې ده نو تک سلیګ لړم بیا غړو نږدې دروازې والا بیا کله ډیر نو داغه نه په لګولې دروازې والا نو د چا دروازه چې در سره نږدې ده د هغه گاونډي حق دا د بل نسیواله خو بیا گاونډیان درې قسمه یو خپلم دے مسلمانم دے او گاونډیم دے نو د درې حقونه دي یو حق د اسلام دے یو حق د خپل ولی دے یو حق د گاونډګری دے بعد گاونډي دو حقونه دي پر دې د خو مسلمان دے نو یو حق د گاوند دے یو د اسلام دے د کی کای مبای بیدار کینه بعد گاونډي دا سره چې دا یو حق دے خپلم نه دے مسلمانم نه دے خو کافر دے او گاونډي دے نو چې د کافر گاونډي خپلم نه دی یو حق دی نو د بعض دوه حقونه جوړیږي د چادرې حقونه جوړیږي نو کم گاونډي دا چې دروازې ته نږدې وي نو داغه حق مخکې دی او حدیث کې دا هم راغلیو بجال ابن زبرقان رحم الله او تابعی دی وای سمعت ابا هريره رضی الله تعالی عنہ مالا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ اوریدلو د فرمایل چې ولا يبدأ بجاره الاقصى قبل الادنى شروع بنشي کېده د هدیه او د احسان د گاونډي لری سره د نږدې نه مخکې د دې نږدې حق مخکې ولکن يبدأ بالادنى قبل الاقصى نږدې باندې شروع کده د لری گاونډي نه مخکې راغه حق ادا کړه هغه نه علاوه بیا کچری الله ډېر طاقت درکړي نو اپلا اسوکا نور حقونه مدا کا د گاونډي نه ګوره دروازه بندول نه پکار نن ګوره زموږ دا معاشره جوړه د اسلام داوم کو او کدا چری چاوي نو د جنت چې کیدارانم ټول مخ کیو وګوره د خپل گریوان کی قتل پکار دي کرا سره خوا کی خپل بمی گاونډي بمی مسلمان بمی او کچری وګی شي نو خوشالي د زړه خوشحالي سکه کله د زړه د خبرې دی خلی باندې مروزي کنه وې ډېر خوشوا دغه شان خبره ده ویږي په خبر دا زما عزت مندو دا زموږ د اسلام حال یعنی را سره خواکم دي رښتمن د ور سره مسلمانم دي د زړه خوشحالي خو سکه کچاوي چې بای بچی نار دي دوه وخت خو نه وې دغه شان خبره ده نی ورکه والا ګوره دا مقصد دی چې وسړی د بل خیرات او سوال لکې هر شاته خپل مهنت پکار دی دا ګوره په اسلام کې د ګناه خبره شروع رمټیا کار نه کې لار کې ناس یو ځای ناس پر دی اجري ساتي نه مزدوري کا حدیث کې راغلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی سوال وکړ به سوال وکړ الله رسول ورته یې سوالونه مکوا روغ رمټ سړی ته ګوره سوال کول حرام هم دي یو سړی ته سوال کول حرام دي د کوي حدیث پاک کې راغلی فورز د قیامت چراشی نو دی مخ باندې اډو کی بنی ته شغه حب پاتې یو بل مخ سمر خا او بدرنګ کاری یو وخت لرشي دی سوال لوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی او هغه ورځ به چې نور به بالکل رانی دي شي یو سړی ته سوال جایز نه دی سوال کوي نو پورز د قیامت چراشی نو دغه سوال به په مخ کې سي نخه بي او وخه به پینی ته شډو کی وي یو بسمر بدرنګ او مخکاری دی مخ نه چډو کی لر کی با سره ګوره بیماری کمزور کی غوخات نشي سمر بدرنګ کاری او چې دی مخ کې ته شډو کی پاتې شي او غوخنی سمر بدرنګ به پرز د قیامت کار دا هغه زنانه او نارینه طریقه وي چې سوال ور روانه دی او د سوال کوي
نبی علیہ السلام ته کس راغی ورته پر سوال وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته سره کور کې سشتا ودا الله رسول یو ټاټ دی او یو د وبوس کولو پیاله وی دا ډومبه خرڅ کا دا اخرین ول سوال کا امون کر کور کې ارث پراتی سوال لمملا تړدی وی دا پیاله د وبو خرڅ کا ناغراغ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغ دا بولی جایز ای کنا بیع من یزید ورتوی زمون فقهای کرام نو نبی علیہ السلام هغه پیاله او هغه ټاټ په لاس کېونیو وی سوق د چدالی نو یو صحابي دی په یو روپۍ علم وی من یزید علی هذا دین سیوا سو کرا کوي نو بل صحابي پاس وی دا الله رسول دی په 2 روپۍ علم نو نبی علیہ السلام هغه تورک او دا کوئی په دیوانه سبال وجل راړه او تبر والا او لاس کې ولا پکې په خپل ټکوالو وی دور ورځې چې دیونه وینم سورہ دې پس چراغ ډېرې پیسې ګټلې رسول الله ورته ورا سورہ بهتر شی خلکو نه بغواړي سوق بدر کوي سوق بندر کوي نو یو خو سړی ته سوال کول حلال نه دی کوي روم ناروا دی یو سړی روغ رمټ دی او کسب نه کوي نو داخله کوم فلانه یار لاندې سړی وروي تیار خوندې غشته نو یو ناس ته نه پکار خو بل طرف ته اسلام تا ته وایي چې یو مسلمان څه کوا داغه تپوس کوا داغه مدد کوا هغه سره امداد کوا او گاونډي دې وغله حاجتو او تعالی هغه دروازه بند کني ورکه نو حدیث پاک کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وی کم من جار متعلق بجاره یوم القیامه یقول یا رب هذا اغلق بابه دونی فمنع معروفه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب المفرد کی ذکر کرے الادب المفرد کی وی دیر گاونڈیان بھائی گاونڈیارو پوری بپرز د قیامت انختی وی د لاس او د سر او د اندام نبی نیولی وی برب العالمین یا رب هذا اغلق بابه دونی اللہ زمادت ضرورت خود دروازہ بند کړو فمنع معروفه دما سره څخه نه کړي الله ددن ته پوسوک دا به جګړې پرز د قیامت پټول جګړو کې مخ کی جګړه ولې چاته سره کیږي د دوه گاونډیانو د دې جګړه به زما عزت مندو پرز د قیامت فیصله کی دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی عبداللہ ابن المساور وی رضی اللہ رحمہ اللہ وی ما اوریدلی دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وی مال دی حدیث خبر راکڑے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما وی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع صحابی وی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما توجہ کوئی بھائی وی ما دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوریدلی چی مومن گوره دغه نوے چی یشبع وجارہ جائع دے موڑ دے اور سرخوا کی گاونڈی ہوگے دے دیکھ ډیر وی چی مومن نه دے مومن ام رسول اللہ وینا مومن نه دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئی بھائی زمین محلہ کی سوچ پکار رہے بلکہ سره نه نه د لوی توحید او د جنت د ټیکیداري خبرې کو دا سه ګوره په دې محله کې کشل کسان دي نو یو زکات ورکې نو لس نه ورکې او یو سړي که زکات ورم کو د سرخوا کې غریب دی هغه دې مرګورو وي بعضی کسانو پرونیو پکې مالم وي وې سورہ یوشي چې مونږه سنې کړي ډوډۍ مونږ نه خوړلې دا مرګ نه تپوس کې دل هغه چاوي دا الله بندگانو دی ټولو تپوس بکې الله رب العزت زموږ ہوتا دا سیدا محله نه الحمدلله دار محله کسان شتا خپل محله کې ګورنه سړي نه پته ني چتا کر مثال په تور کندو ډکره ها او منزونه کې او دارنګي تسبیحات تړې تلاوت کې در سرخوا کې یو سړیوګه پروت ته الله ویلی ني چې داسې مسکون کې د تباہ او هلاک شي چې هغه د غریب او د مسکین تپوس نه کوي داسې مزګزار د هلاک او تباہ شي الله وی ارایت الذی یکذب بالدین
تا غکس کتلے چا قیامت نہ منی وای دا سوق دی الذی يدعو الیتیم یتیم ته دکړې ورکړي یتیم ته دکړې ورکړي بھائی زموږ محله کې ډېر یتیمانان دي هغه بل جمعه باندې ما یو کس سره مشوره وکړه خدا مصیبت جوړ دی د خلکو کې د ناپوهۍ د وجنه د یتیم خود خوراک او د روټۍ او د جامو دغه کې او یتیم به تعلیم لویږي د باز یتیمانان د محله کې شته الحمدلله دای وارثان او پالون کې شته وګوره دین څخه توجه ولنه ورکړي او کته جبای زیر اول نو ویل زمړم چې ته ما یتیم دغه راولي کم از کم بای دا سمره یتیمانان چې دی پلاران مړ دي او بچی ماشومان پاتې دي دا غیر رشتہ دار باندې دا لازم دی چې داغه د جامو او د سپلو او د خوراک نمخ کې داغه د علم سوکي د قران د زده کولو داغه زما عزت مندو سوکي فکر یو کی داغه د اخلاق او فکر وکي وګوره خپل تر دې خپل لیکره خپل رشتہ دار دی یو یتیم یو پالل دي پر ګورې توجه له جنت ټول غواړو کنه الحمدلله زکه غواړو چې ساړه کې ګور راغلي ګرمای کې دل تراغی روزي ني صحیح الحمدلله دا زموږ ایمان دی کله جهاد ضرورت شو تاسو ټول ان شاء الله تیار یې کنه نو موږ راځو دې پر یو یتیم چې چا پرورش کو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا وکافل الیتیم کہاتے زاو چا چې یتیم پرورش کو جنت کی بداسي نو دای د مزبارک نه دی ویلی د حجونو بارک نه دی ویلی چیرې چا یو سل جنو کول نو ما سره به جنت کې داسي او یره چا 200 کال مزو کو نو ما سره به جنت کې داسي او چې چا ټول عمر رجونی نو ما سره به جنت کې داسي چا ټول عمر جهاد کو نو ما سره به جنت کې داسي سیلی انا وکافل الیتیم کہاتے زاو چې دی یتیم پرورش وکړو نو صبح یو جنت کې بداسي کم از کم دې محله کې سوچو کوي بھائی یتیمانان نه بعض رشتہ دار سے سکول لخوا نیغ لے گی خداغ پرورش خو سکول لیغ لی داغ پرورش دار قرآن پہ حفظ کا نو داغا پلارا خبر بم گلی گلزار راول اخلاق ولزدکا یتیم لسپیڑ قدر لمونگا نور کو اللہ دے اچھا تے یتیمانان نفاتے کسی نالوی دا درد و دا فکر خبر دا و دا خپل بچی غنتی دی یتیم نم سپیڑ و باسا سبا کدی دا سی یو دا یو سوچو یو خود شریعت مسلم دا داسی چې خپل بچی نه ماهام نه پس سره سنبال کی یو خو حدیث کې دار اغلی چې ماهام د دې انور پریوتونه مخ کې شیاطین خارشي نو دا انور چې کله پریوزي دا شیطانان ور سره داسي ودريږي ځکه په دنیا کې بعض مشرکان داسي دي چې انور ته عبادت کوي نو دې شیطان هم سره چت کړي چې دا خلک د انور له عبادت کوي چې مالم سجده وکي نو چې کله انور پریوزي نو دا شیطانان را دونه کې خپل زيون لذي نو حدیث کې راغلی لار کې معشوم ګورو سپېړه ته وباسي وای معشوم یې ریدو دا یو حدیث مخالفت راغلی ما هم نفس معشومان سنبالول پکار دي باز مور خپل په ماسوتنو دي بچي یو دی رکی غب شپ لګی دا بد اخلاق کیږي د دې وجه باز اوس اوله راغی کنه دا سی مور خپل په ما خدای شتډیر بدلږي غرمه ولا مور خپل ودشي اب بچی رو شړي نو غرمه کدی نیر لتلی کړي چای سراړه لکه چې ته په بډو کې ونو لختلی ته چې ود کېږي نو به ځان نمخ کې بچی سنبال کا ته چې ماسوتن کور ته د نکی ډم به خپل بچی سنبال کا تا بچي لار کې ناس دا ټیک د ماشومان دی کوي وا خدا سے آزاد پړې پر خودل نه پکار چې ته نه د قران ته پوس کې نه د اخلاق ته پوس کې نه داوي چې چا سره کې ناستو نو سبا چې مړی نه نیسی ها نغله تا بس دغه خولي چې مړی نه بدی نیسی خپل اولاد تربیت دا په والدینو باندې فرض دی خاص کر دې یتیمانانو چې موږ او تاسو زما عزت مند فکر وکړو دارنګ خپل محله کې زما عزت مند کونډې دي پدې کې یتیمانان دي پدې کې داسې خلک دي چې یو وخی بل وخی ني او داسې د الله بندگان شته چې د لکونو د جیدادونو مالکان دي او قسم ورکول د زکات چې زکات پی جنیم نه یو ځل د محله کې راځي دا زکات سورې مثال یختبر روپۍ وی دا خو ډېر لګون دي شي ما د ټول عمر کې اړه دا ورکړې نه خبره باندې دا سمال بس کې چې تشسو کی داری کې د خپل رسول صلی الله علیه وسلم د شفاعت موږ او تاسو پته وایو کنه حدیث پاک کې راغلی ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرعه مرهون مع يهودين او كما قال
ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو او جنگیز غره یو يهودي سره غاڼه پرتا دا د څه لپاره دا د یو غریب د روټۍ او د خوراک د لپاره ابن کثیر لیکلی مسند البزار کې راځي دارنګ نور محدثین دا حدیث لیکله د نبی علیہ السلام مل مراغه مسافر مل مراغه نو دور په نوح کورونو کې سونو چې مل مخړلې نن موږ چې یو کنه وای بای اوګیو تګیو دایو ناشکر ویس شه هیڅ کمه نشتا صرف کدا اقرار مو کو چاو بای مون لوي ناشکر نشتا تاسو ګورئ دا مشران دې مونږه ادا شو خبره د جوار روټي بچانه مونږ د جوار او غنه مخ کې د اوربشو نه مونږه خو شکر په خلکو کې وو اوس کې یو وخت څوک تکلیف تیر کینو ماخام الله ولا خا پس ته غنم روټي ور کړی او باز خو کندوان او تر دې چې د نسو کړه وسو پورې غم دې خو ګوره نه شکر یو نه هر سړی نه کوي تاسو کو کنه و یې رب د لوګي مر شمودا چلو شو دا چلو شو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملمراغه ملمد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه نو کورونو کی سنو غلام نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ناغته دو کلار شاه فلانی يهودي له وایا چې ما ته قرض سور بشرا کی او زه بوله بیا قرض ورکم ناغن صحابي چې کله حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہ لاړو نا يهودي ورته وای چې نه په خرصوم او نو ول قرض ورکو ترسوی چې ما سره یو شی غاڼه نیخه یو سوی چې ما سره یو شی غاڼه نیخه صحابی بیا راغه غلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وای چې وای نه په خرصوم او نه قرض ورکو ترسوی چې ما سره شی غاڼه نیخه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم والله انی لامین اهل السماء وامین اهل الارض زما دې الله په ذات علی قسمی زه خدا اسمانونو امانتدار او زه ټول زمکه کې امانتدار کچره مال را کړې کنه نو ما بدل په خپل نیټ ور کړې لار شاه د الله رسول سره دی او ملما او د غریب دوګي دور غم دي جنگیز غره ور کوي دا ور سره غاڼه کیدا او هغه نه سور بشراړي او رسول الله د دنیا نه لاړو د غزغره اخلاص کړي نو دا لا غاڼه پرته ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وفات نه پسوي د چا سره چې رسول الله څه قسمه وعده کړی نو راشي شغوادي پورا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زما عزت مندو د دنیا نه لاړو او دغه د ملمه په سر چې په وربشو کې زغره غاڼه کړی و هغه لاغه شان دی يهودي سره غاڼه پرته و دا الله د رسول امت مسلمه اخلاق نن هم تاسو یو خفقان سکه دیو مسلمان په لګاو پتندا دا وای پارچا راته افغانستان په باز علاقو زلزلہ راغلی الله باز قومونو په امتحان کې راځي واغږي هغه ضرب مومن کې دای نقشي ور کړي د برنه په واور وریږي او ټولي کوټي ختمي په خبره پتامبوانو کې په واورو کې د خوراک د پخولو اسباب څه نشتا د کراچۍ مسلمانانو په لکونو پیسې ولګي هغه درې کې څه کسان ولاړې مدرسه کې زموږ بعضی مرګري هغه سره بلدو وېدا سره کشمیر مجاهدینو د پاره او سدوی د پاره نو ماته چې خپل خوا کې مسلمان پسترګي وینو غله نو ورکو نو د کشمیر او افغانستان غله نو زلزلې وای دا زلزلہ په ماته نشي راتله نو پاغری غانانو د لاندې نه زلزلہ راغلي څومره په زورګونو خلکو کورونه روان دي او د برنه په داسې قسم واور وریږي چې کورونه بالکل چتونه پاغه واور کیسې دی پټي هغه لپاره ټول امت مسلمه له فریاد ده نتیجه ما ته چې بای دلته په خپل محله کې په یو کونډه په یو یتیم په یو مسکین پاغه باندې زموږه رحم ناراضي ناغه چې کم نوی نو پاغه سوال نه پیدا کیږي پاکم چې نوی نو ناغه باره کې خدا سوال نه پیدا کیږي وجه زما عزت مندو اسلام صرف دغه مز نه ده صرف دغه ذکر او تلاوت نه ده اسلام کی حقوق العباد زما عزت مندو یو اهم شی او زما عزت مندو حدیث پاک کې راغلی او بزر رضی الله تعالی عنہ وای ما ته خپل دوست دریو خبر وصیت کړي یو را لدا ویلی که یو داسې سره در باندې غلام شو
چې دا هغه د پورته د پریکړې شوي غوګونه پریکړې شوي بدرنګ دی حبشي د خطبه تابعداري کې او دوی مراته داوي دي چې کله شوروا مروا په خین لګي او پیاله وب په کې سیوا واچو او بیا وګورا د خپل گاونډیانو سره داغه سو کوم مدد او نصرت کا دوی مس په خپل وخت کوا دا درې وصیتونو مس کوا دا په خپل وخت کوا ورمو او تاو دا زمیدار مس کو الحمدلله بازه خو په وخت نه نمازیګر هغه پنور را پریوتو د سبا هغه پنور را خطو او دا خو منافق خوې دی کنه یو وی مس په خپل وخت کوا دویم امیر چې هر څوک در باندې مقرر شو نو دا هغه خبره معنا او دریم سړي شوروا چې کور کې لکې نه یو پیاله وب په کې سوکا اپ کې سیوا واچوا او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی بهترین سره د الله په نزا غره چې د گاونډیانو لپاره بهترین دی او ناکار سره هغه دی ناکار سره هغه دی چې هغه د خپل گاونډیانو لپاره سره ناکار دی او خاص کر زنانو ته د آیات ساتل پکار دي امام بخاری دا حدیث دی کې ذکر کړي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی نبی علیہ السلام تو ویل شول یا رسول الله ان فلانه تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتوزي جيرانها بلسانها فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا خیر فيها اي من اهل النار ویل الله رسول فلانه زنانه نه چې تی پیجنې طول شپه ولاړی زرز روجي دادا کارونه کوي خیراتونه کوي خو گاونډي د جبه نه تنګ بای زنانه دا سی که نا دا غیر جب نبی کورم تنگ رے او محلم تی تنگ ټول تی پریشان دی وی ټول شپه عبادت کوي درز روجي خیراتو نه کوي او گاونډیان تنگي رسول الله ولا خیر فیها هي من اهل النار پدې کې څه خیر نشته دا د اور والو نه د جهنم والو نه بیا ورته ویل شو فلانه تصلي المکتوبه وی فلانه صرف فرضی مسکای نفلونه مفلونه نه کوي او سشته نه خدا سے ذرا ذرا دا پنیر شودو اوچ کی کنا وی دا پنیر سے ټوټي موټي معمولی خیرات کوي ولاتو دی احدن اچال ضرر نه رسي گاونډیان ته پامندي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ای من اهل الجنه نفلون اگر کنه کوي خیراتونه نه کوي خو چې پجب ضرر نه رسي دا جنتیان ولا خاص کر زنانو ته دا پکار دي با زنانه داسې بجبوي چې دا هغه نه ټول مخلوق خپل پردیو گاونډیان سوي آتے زما عزت مندو پریشان ای آتے پریشان ای بلکہ رسول اللہ دور پوری ویلی زما عزت مندو دا یو حدیث وام بیا انشاءاللہ بس کو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ته وخذر اعلی وی موری مونږ کې چې کله د یو زنانه بیماری راشي نو مونږ خاون بیا د ځان نه منې کوو نو پدې کې په مونږ څه ګناه شته ناغي ورته وګدا مسله ذکر کا چې کله د یو زنانه بیماری را لاداري د بیماری جامې واچي خاون ور سره خوراک سکاک ناس تکول شي دغه مرده چې صحبت هغه ته حرام او ناروا ده او زر د چې به تعالی خبر درکم رسول الله صلی الله علیه وسلم د ما پشپا کې زما په کور کې نو فتوحنت شیء من شعير فجعلت له قرصا دا رسول الله زندگی وا ام المؤمنین چې نن د الله د محبوب زما په کور کې نمبر ده نور بشي می وړکی او هغه نه یو ککوړګي غونته می جوړ کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم برازي او زما په کور کې ودا خوري فدخل فرد الباب ودخل الى المسجد رسول الله راغه دروازې لرو رسیدو دروازې نه واپس او جمعات تلاړو او دا الله د نبی طریقو چې کله د کېدو نو دروازه به بندولا ځکه دا سنت طریقه د دروازه بند کا لوخه بند کا دیو میو کوي نو مړې کا نو ما انتظار کولو چې رسول الله برازي چې دور په شو دا روټي په خورو نو را نه غي او په ما خوب غلبو کا نزو دشم او رسول الله ساړه تنگ کو نراغ مات نزیوی خکم او مالوی گرم میں کا نو عزت بیماری په حالت کې پر رسول الله میں گرم کو او زموږ د گاونډیانو یو بيزوا هغه رااله نو هغه د اوربشو ککوړه په خله کې واغستو او لاړ واپس تختیدا
رسول الله صلی الله علیه وسلم را پاسې دوزم را پاسې دم نو فبادرتها الى الباب ما دروازه تر امنډه کې چې غبیزرو نسب نو رسول الله وی خذی ما ادرکت من قرصک ولا توذی جارک فی شاته بیزی چې کوم روټي خوړلې اخه سه مخړلانو را تیراواله خبردار ګوره گاونډیانو ته دې بیزی باره کې تکلیف نه رسې گزار مزار پیونه کې دا د الله د رسول شانو چې دې نشل برداشت کولې چې بیزی له تکلیف نه رسې د دې بیزی د وجه نه گاونډیانو له تکلیف نه رسې خام هر سړي کور تر چا چرګا او بیزراشي نمو خدا سے وو هغه ملکم د دې وجه نه چې تاوان را باندې راځي د خدای غیره پکې ډوی نه او د گاونډیا وی خبردار خپل روټي راواله خوزی ما درکت من قرصکی کما ککوڑی کی چیسی سپات راوالا ولا توذی جارکی فی شاتی خبردار شا گوره چی گاونڈیانو لزررون رسید گڑی بارکی سولونوے دیو جن رسول اللہ فرمائلیو لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہو بوائقہو آغا سڑے جنت نشیت لے چی دا آغا دا شرونو نگاونڈیان پا امن و امان ندی الله دې ټول امت مسلمه او د ټول مخلوق د حق ادا کول الله موږ تاسو ته توفیق راکړي خاص کر د گاونډیانو چې د گاونډیانو زما عزت مند موږ تاسو پوره حق ادا کو او نور کوم حقوق د الله تر طرف نه دی هغه موږ پوره ادا کو الله د ټول امت مسلمه په حال باندې ورحمېږي الله د حرمین شریفین د امریکای فوج ذلیل او رسوا او شرمنده واپس کی امت مسلمه اخلاق دارنگ ظاہر و باطن اللہ دا قرآن و سنت مطابق کی اللہ دا امت مسلمہ په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي دا امت مسلمہ چا څه پریشانی وی دینی وی یا دنیوی وی الہ العالمین هغه ټول پریشانی ختمه کی الله بیمارانو ته شفا ورکي الله امت مسلمہ بعض خلق جیلونو کې دی علماء دی ایله قسم تکلیفونه ملاويږي جو سعودي جیلونو ډک دي دارنګ د هندستان جیلونو د علماء نه ډک دي دي علماء ول تکلیف ملاويږي علماء شهیدان کیږي الہ العالمین هغه به سری خلق دی دای په الرحم کی او هغه د ظالمانو د پنځونه الہ العالمین را اخلاص کی الله د ټول امت مسلمه په حال رحمېږي زمون په منځ کې الله اتفاق او اتحاد راولي د قران مطابق د سنت مطابق اخلاق زمون نصیب کی الله د دنیا او آخرت د شرمندګۍ نه الله موږ وساتي الله د جهنم د اور نه مو ساتي الله جنت فردوس موږ ټول ترا کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و سلم